الله رب ذوالجلال بیان فرمائی الصوم لی وانا اجزا به روزه زما د پاره ده او په روزه سره به زه ورکړی کېږم. یعنی روزه یو داسې عمل دی چې د هغې دپاره تعداد هغه د کمپیوټر نه اوړېدلی دی. الله پاک وایي زه یم. اوس دلته اعتراض راځي چې یا الله هره نیکي چې کومه ده یو په لس ده یا په اویا ده یا په اوه سوه ده او دا روزه چې ده د دې بدله یا الله تی نو دا نور هم عملونه دي دا روزه هم یو عمل دی. بیا د روزې ثواب چې کوم دی بدله چې ده الله رب ذوالجلال. محدثین وایي دا ځکه چې نور عبادت ته کې نو تا کې دا بندګۍ صفت راځي. ته راغلی جماعت ته راغلی مونځ دې وکړو الله ته دې سجده ولګوله نو تا کې بندګي راغله. دغه شانته حج دی نو هغې کې هم بندګي ده. دغه شانته نور تمام اعمال چې دي انسان کې بندګي راځي عاجزي راځي او د بندګۍ دپاره الله رب ذوالجلال دغه ثوابونه مقرر کړي دي. او کله چې انسان روزه نیسي وي نو کله چې تا دا روزه ونیوله نو په دغه ټیم کې به ته خوراک نه کې سکاک به نه کې جما هر څه نه به ته منې شي. نو محدثین وایي چې کله انسان خوراک پرېږدي سکاک پرېږدي جما پرېږدي لغویاتو نه ځان وساتي نو په دغه ټیم کې په ده کې د الله صفت راغی. لکه چې الله پاک خوراک نه کوي الله پاک سکاک نه کوي الله د هر عیب نه منزه دی او پاک دی. نو چې کله انسان روزه ونیسي نو د کې د الله رب ذوالجلال صفت راغی. خو د ده دا صفت حادث دی او د هغه صفت قدیم دی. ته به وایې چې تا خو زه الله سره یو کړم. نه الله پاک بصیر دی ما ورته هم وینو. الله پاک اورېدونکی دی ما ورته هم اورو. الله پاک په هر څه باندې پوهېږي ما ورته هم په څه ناڅه باندې پوهېږو. نو د الله صفت قدیم دی او زما ستا صفت حادث دی. هغه د عقایدو خبره درته نه چېړم. خو انسان کې چې کله د الله صفت راغی نو د الله صفت الله رب ذوالجلال بیان فرمائی تا بزان کې زما صفت راوستو پر روزې سره د دقې روزې بدلا زیما الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما د پاره ده او پر روزې سره به زه ورکړی کېږم. دویم چې ګوره دا نور اعمال منګه کو نو که مونځ کوو نو بیا هم څه ناڅه ځای کې به هم خلک وویني یا حج یا زکات که نور څوک هم دې ونه وینو چې چاله ورکوي نو خو به دې وویني که نه. او دا روزه یو داسې عبادت دی چې دا د الله او د هغه د بنده ترمنځ دی. د دې نه څوک نه خبرېږي که یو سړی پټ کوټې ته لاړ شي او د اوبو ډک جام وڅکي نو څوک ته خبرېږي یا په اوبو کې دننه دی او غوټه ووایه او خولې کې اوبه تېرې کړي څوک ته خبرېږي یا داسې بل ځای ته لاړ شي څوک خو ته نه خبرېږي یو الله ته خبر دی. نو روزه داسې ده چې هیڅ چا ته پته نشته دی چې د دې کس روزه ده او کو نه ده. نو چې چاته پته نه لګي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې د دې روزې چاته پته نه لګي ما ته پته ده زما بنده ته پته ده د روزه زما دپاره نیولې ده. نو چې زما دپاره یې نیولې ده د دې بدله ځای چې صرف او صرف ما ته پته ده. الصوم لی وانا اجزا به. د روزې بدله الله رب ذوالجلال ذات ته په روزه سره الله رب ذوالجلال خپل ځان انسان له ورکوي. د خپل ځان مطلب څه نو کله چې د جنتیان جنت ته لاړ شي نو دوی به هر قسمه نعمت په جنت کې ملاویږي. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. چې څه غواړې بس پکې ملاویږي او چې څه د خواهش پکې ملاویږي. داسې هم نه ده چې په رټلو به ملاویږي
داسې هم نه ده چې په غصه به میلاویږي. نزلا میلمستیا ده من غفور الرحیم، د مهربانه ذات د طرف نه، د بخونکي ذات د طرف نه. دا میلمستیا ده او میلمستیا میلمه ته خلک په رټنه نه ورکړي، په غصه باندې نه ورکوي. یعنی چې څه غواړې ښه به پراخه به، نو هر څیز به میلاویږي. هر څیز چې څه دی نو دا خلک به هر څیز غواړي، څوک به یو شی څوک به بل شی غواړي. شیخ حسن جان رحمه الله بیان فرمایي وایي یو کس راغی راته وی چې په جنت کې به نسوار وي. نو بعضې پکې داسې وي چې د هغوی طبیعت بس داسې ګډوډ وي، هلکه چې نور هر څه شته نو په نسوار اوسه کې. وایي چې سګرټ به پکې وي، او وایي ما ورته وایي چې سګرټ به پکې وي خو بلولی به بیا جهنم ته دی. نو د بعضې انسان طبیعت بېکاره وي، ښه هر څه به پراته وي. بله ورځ راته یو کس خبر وکړه، وایي څه کې لیکلی و چې د پښتنو نه مې په دې زړه موړ شو چې ما ورته وایي بادام خورئ؟ وایي هغه راته وایي چې نه ما نسوار اچولي دي، چې په بادام باندې هم نسوار نه ورکوي. وللناس فيما يعشقون مذاهب من مذهبي حب النبي وكلامه. على كل حال وخت کم د ما خبره بل خوا، نو هر قسمه نعمت به میلاویږي، هر قسم. نو الله رب ذوالجلال به د خپلو بندګانو ته وفرمایي چې وغواړئ زما نه څه غواړئ وغواړئ. نو دوی به ووایي چې یا الله موږ خو هر څه تا راکړي دي نو څه وغواړو. بعضې کس وایي مونځ له راشي او څنګه مونځ وکړي بس په منډه یې، ته به ورته دعا وکړه ویې څه راسره شته. سعودي کې راته کس خبره کوله وایي زما کفیل وایي ما ورته ووایي چې لکه دا مونځ چې وکړي نو تاسو دعا نه کوئ زر ځئ. وایي راته وایي چې موټر ما سره دی، ښځې زما سره ور دي، غټه بنګله مې ده، ریالونه را سره ښه ډېر دي، نو څه وغواړم هر څه ما سره شته. نو کوتک هر سره سره شته خو جنت خو ورسره نشته که هر څه کو پیدا کې خو جنت خو نشي حاصلو. علا کل حال نو وایي دا جنتیان به وایي چې الله هر څه دې راکړي دي نو جنت ته م رالو، بل خو څه داسې نعمت نشته. وی الله به وفرمایي چې بیا مو غواړئ څه غواړئ. نو چې کله تا ته دیني مسله پیښ شي نو ته راځې د ملا نه تپوس کې دا به څنګه چلوي. نو په دې جنتونو باندې او د جنت په نعمتونو باندې ملا ښه پوهېږي، ته پرې نه پوهېږي، تا ته څه پته لګي. تا له خو کول ته ګوړه چې دله باندې کړه بس وایي چې سکه ښه به سور کې وایي بس نور څه نه غواړم. نه علماو له به دا خلک له راشي او علماو ته به وایي چې الله رب ذوالجلال راته اعلان کړی چې اوس وغواړئ څه غواړئ، د دې نه لوی نعمت وغواړئ. وایي علما به ورته وفرمایي چې د الله دیدار وغواړئ. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. د اهل سنت والجماعت زمونږ دا عقیده ده چې د الله دیدار به وي. معتزله یوه فرقه تېره شوې ده چې اوس نشته دی، خو د هغې په جامه کې داسې دا کوتعو بوتوره پیدا شوي، خپل عقیده م ورته نه ده معلومه. خیر دغه ګډې وډې وایي، خو زمونږ دا عقیده ده چې د الله دیدار به وي. د قرآن صریح نصونه پې موجود دي، احادیث مبارکه پې موجود، اوسه موضوع نه ده. نو دوی به ورته ووایي چې یا الله موږ له خپل دیدار راکړه. وایي کله چې الله رب ذوالجلال خپل دیدار دې بنده له ورکړي، څومره نعمتونه چې ورکړي هغه تمام نعمتونه به د ده نه هیر شي. نو بیا دغه دیدار به کله په ورځ کې وي، کله به په هفتو وي، او کله به په میاشتو وي، کله به کال وي. نو چې څومره الله ته انسان وي نږدې وي نو دومره به د الله دیدار زیات زیات وي. نو د الله دیدار الصوم لی وانا عزا به، د الله دیدار پې میلاویږي. په روژه باندې د الله دیدار میلاویږي، د تمامو نعمتونو نه اعلا او اولا نعمت. نو ته به ووایې چې دا انسان داسې انسانان خو هم شته چې هغه الله سره مینه نشته دی او الله نه غواړي، نو بس بیا خو به هغه روژه نه نیسي.
دا په منځ کې پردې ډېرې راغلي دي، د خواهشاتو پردې ډېرې راغلي دي. کله چې دا لرې شي نو دا کافر چې دی د دې کافر په زړه کې الله رب ذوالجلال څه ناڅه خپل محبت ایښودی دی او هغه به تا ته ثابت شي د څه نه د کافر باندې چې کله مشکل راشي، په ده باندې کله تکلیف راشي، نو دی دا تمام هر څه هیر کړي وایي په دقه ټیم کې دیم الله ته متوجه شي. هغه څه ناڅه محبت الله رب ذوالجلال د هر انسان په زړه کې ایښودی دی. نو دغه د الله د دیدار او د لوی ثوابونو میاشت را روانه ده. الله رب ذوالجلال دې په موږ باندې په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. او حضراتو دا میاشت را روانه ده، د روژې میاشت ده. نو موږ صرف او صرف د غیبت دپاره ساتلي وي، د چغلخورۍ دپاره هم ساتلي وي نه، هغې باندې به بیا انشاءالله مفصل خبره به بیا کوو. خو روژه د الله د دیدار ذریعه ده. نو چې موږ یې د الله د دیدار ذریعه وګرځو او چې څنګه الله رب ذوالجلال ما تا ته حکم کړی دی هماغه شانتي ونیسو. نو په دغه کې د حرامو نه ځان وساتو، دغه کې د هر قسمه ګناه نه ځان وساتو. الله رب ذوالجلال به پراله عمدقه ثواب راکړي. اوس روژه کله ده؟ نو روژه د زیارت په ورځ باندې زمونږ کوم میاشت اونۍ لیدې شوه نو 10 ورځې به برابر شي د شعبان. نو چې 10 ورځې برابر شوې نو بیا به د جمعې په ورځ زمونږ روژه وي. او کوم میاشت ولیدې شوه د زیارت په شپه باندې نو د زیارت په ورځ باندې به بیا زمونږ روژه وي. نو میاشت یا د 1 وي او یا د 10 وي د الله په کتاب کې، او د پښتنو په کتاب کې کله 20 وي کله 28 وي. هغه ورځ راته دلته جمعات کې وایي په ریډیو باندې وایي چې روژې ته 2 ورځې پاتې دي او زمونږ دلته 15 شعبان. نو ما یې په 30 مې راولی 30 باندې خو نه ده، نو وایي ریډیو کې ویلي دي. ما یې په دې ریډیو باندې به تاسو یو پیره د خپل ایمان هم خرڅ کړي، د ایمان نه به هم پې خلاص شي. نه، رسول الله مبارک بیان فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. چې کله هم ولیده نو روژه کوي، میاشت هم ولیده روژه کوي، او میاشت هم ولیده اختر کوي. فإن غم علیکم او که چېرته رویه سوه نو فکملوا 30 نو 10 ورځې برابر کړي. قرآن حدیث کې دقه راځي. پښتانه وایي نه یوې را باندې وخوړله او پیسې و مولیانو واغسترې. نه، تاسو د مولیانو داسې خبره منئ که نه؟ د مولیانو خو دا زړه شین شو وایي مونځ له راځئ د مړه وایي در به شم درته وایي هلکه په دې ودونو کې دا تماشې مه کوئ، دا مولیان وزګار دي، مړه حرام مه خورئ، وایي دا مولیان وزګار دي. خو چې کله روژه شي وایي دا را باندې مولیانو وخوړه. تاسو قسم وخورئ، زه تاسو ته وایم سبا نه روژه شي والله که روژه کېږي منئ نه منئ. ته ټول دقه وایي نه دا خو لا ډېر شېر ورځې دي. خو چې کله روژه ورته وایو میاشت ولیدې شوه یا نه دلیدې شوه وایي مولیانو را باندې وخوړله. ته وایې دله دا مولا په خوله کې په زور هر څه ورکوي چې نه وخوره شابه، مولیان در باندې څنګه وخوړله. او ستا هغه روژو ته مې په توبو توبهی نو هغه ستا هغه روژې څه خو د مولا غیبت یې پکې. علا کل حال دغه خبرونه پکې ځان وساتو. د زیارت په ورځ باندې زمونږ شکی روژه ده او د جمعې په ورځ باندې زمونږ قوي روژه ده. الله رب ذوالجلال د موږ ټولو ده د نیولو توفیق راکړي. ښه اسانې روژې دي، جمعې روژې دي، خو که په دې کې هم څوک ځان بیمارۍ نو د هغه نه غټ دوس او غټ بې غیرته نشته دی چې د قصده ځان بیمارۍ او زما خو وایي شوګر هم دی که نه استاد دې نو بیخي ته ورته وایې یو 5 منټه ناره تنده تېرول شي، نه شم تېرولی ګنټه بر سره نسي دونه دروغ وایي. نو چې بس خولې ته مې اوبه نه یې نیولې که نه نو بس نه شم. نو د بې غیرتوب دا ماده ځانه وباسئ او دا د قصد بیماریانې ځانه وباسئ. او دغه روژه چې د الله د دیدار ذریعه ده دقه روژه نیول پکار دي.